استاسو بزان نه صاحب شیخ صاحب نه جوړه چې ته صاحب 2 ورځې تسبیح لاس کې راواغسته او په درې مورز بیا د جبرائیل علیه السلام پته مې ایو بادشاہ خپل وزیر نه تاسو کو چې په دې مې پوي کچ دی او لوی پیر مقام ډیر اوچته او کدا طالبان چې دی دا وظیفې خوري او په جمعاتونو کې ډیر دي د دې مقام اوچت هغه ورتل صاحب د هغه سړی مقام اوچته چې د چا قران په ترخ کې او مکتب ته روان ویل دا سره هغه پیر دی او ډیر خلق لا سنا سپي او دا ویل بس ویل ما به چشمدید پوي ویل ډیر خطر آزاد د شپې راوتی دي دواړه د پیر صاحب خلوت خانه ته تللی دي دروازه ټکولې ده سوکه او وزیر ورته وایي بادشاہ ور سره ده چې ز جبرائیل علیه السلام خاول په خیر رااله وساخو خرو عادت څه پوي دو چې جبرائیل چرته غیر پیغمبر ته عمر ازي وې ز جبرائیل علیه السلام مو خدای وایي چې نور خواري مکوا بس ته او رسول خپل مرتبه تسبیح مسپیال ته لړ کړی دي وې مړه دومره لیټ شو زما بیړه تبا شو په وظیفو کول ویل خان بادشاہ ته پوي شو په کافرم شو ورپسې وې راځه اوس جمعه تراغله د طالب دیو بل کړی د خور سرشمو د تیلو کتاب ګوري دروازه ټکولې ویل سو کې ویل ز جبرائیل علیه السلام خدای وایي چې خواري مکه وم د سبدي ملاکم په خوا د طالبانو مدا سي غټي غټي کوتا کې ګرځو ا کوتک ته لاس کړي ولو درګه چې ستړي مشي درته حکم او چې دروازې ته راغله بادشاہ او وزیر دواړو منډه کړي دا ولو درګه کنه دا جبرائیل دا سه خوار دی چې ما پسې راځي چې زه تلاړ نو بادشاہ ورته ما دا ومنله چې مقام داغه چا اوچته چې چا علم کړي تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې آدم علیه الصلاۃ والسلام پویو چې هغه بے نیاز دی داغه خوخه ده چار کله نظر د کرم انسان خو عاشق او د عاشق ډیوټي دا نه ده چې د معشوقې د منظور نظر شي د کار د دې سره چې د په در کې ورته پروتي معشوقې خوخه ده چې کله نظر د کرم پیو رمضان یو بزرگ تیر شوی دی هغه وی عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي تبا په در کې ورته پروت باقی دا غي نظر د کرم کیږي کنه کیږي د سره ستا کار نشته لکه رحمان بابا وی چې ما چسترګي و ګل روختا واړولې ما چسترګي و ګل روختا واړولې په هغه سترګو می ویني او جړلې محبوب باندې می چې نظر پریوت په هغه سترګو می بیا ویني او جړلې خو ما ته ګوري نه نو چې د عشق ډېر پتهش کراغله ده نو وی چې د نیت د آشنای نو سنما چې د نیت د آشنای نو سنما نو د رحمان سترګې دی ولې نه ګنډلې چړ نو ما د سترګې باندې ګنډلې وای چې ما تا تاړو کته محبوب استا په تصرف کې نه دا خپل خوخه چې تا ته ګوري او کنه ګوري تبا تمام اسباب د عشق دي آتا مهیا کړی وي نور مخ کې داغه خوخه ده چې تا ته ګوري کنه عرض داو چې الله محبوب آدم علیہ السلام ته تقاضا کوي چې یا الله اوس چل راته وخه کیږي بس محبوب نه حکم شو چې توایا چې ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اے رب زمان ظلمنا انفسنا ما پخپل ځان پخپل زیاته کړي دي وإن لم تغفر لنا کتارا تبخنا نکړه وترحمنا او تارا باندې رحم نکړو لنکونن من الخاسرین ما کار به خراب شي 300 کال پس 300 کال پس نن زمونږ د ملک ته وګوره څه ملک دی څه وطن دی چې څنګه مونږ یو داسې را باندې حکومت تاسو وګورئ د کراچۍ کې بیا اور بل شو
جنیجو صاحب اعلانو کو چې زبا کراچۍ کې ناستم. الکه ته مولای چې کراچۍ کې کېنی او جنازې به د خلکو کې او لمبه به بیا د صوبه سرحد نم یو 3 وزیران غوښتي دي چې کراچۍ حال ټیک کوي راشي. ا د صوبه سرحد وزیران چې کوم تری قسم په خدای چې 3 واړه ګونګیان دي په خبره 3 واړه ګونګیان دي چې وګ دې په داخله کې نه ورننه استم په خبره به پوي دای غوښتي چې راشي د کراچۍ حال جنیجو بیل تناس خلک کباب کیږي لګیا دي. ته په دغه ستر ګورون شې چې دا ته پی ګوري په خبرګو کې نه خلک والله کال ابل ورځ د کراچۍ خلق راغلي ول مونږ ته دا پته نه لګي چې مونږه مهاجر او بهاریان ولې مړ کوو او غي مونږ ولې مړ کوي والله کرا ته پته شته خو یو आवाज شوه دی چې وحی دا आवाज چا کړي دا چا کړي دا आवाज هغه انټرنیشنل شیطان ملک کړي دی چې کوم ته مونږ ماما وایو چې هغه امریکا ده دا आवाज هغه کړي. اوس وزیران بزی او التبه چې د کراچۍ کې د خلکو جوړه کوي دی په جوړو پويږي جوړه په کراچۍ کې کول غواړي دته د قوم مشران پکار دي دته خبرلوس خلق پکار دي دته زبان دراز خلق پکار دي. تاسو نن د صوبه سرحد د دې قومونو مشران ورولېږي ته وګوره چې په یو ورځ کې کراچۍ کې امن کیږي کنه کیږي یو ورځ دا شرمېدل حکومت د قوم بچی کباب کوي لګیا دي خپل هم ته سن کیږي خو قوم تعطیلو کا کنه تا خدای تبا کا چې تباشي قوم تعطیلو کا چې راشي مونږ ناکام شو اوس دا جوړه تاسو کوي تو وګوره چې کیږي کنه کیږي. یا لکه افغان حکومت پیشکش کو دا زما د جماعت سی ای ډی والا دا خبره اسه دلته ارتو پړتو ملي قسم صفای ولیکه چې د زیولک په داس پیګمو کې ورننه وزي. افغان حکومت پیشکش کو ما ته ګوري ماته چې زه جنگ بندوم ولی بندې دا ستاسو ملک دی خپل ملک ترازی او د عام مافای اعلان وکړ. افغان حکومت نجیب نه کړي روس دا اعلان کړي چې ما جنگ بند کو ځکه چې جنگ خو روس کولو په کابل کې مجاهدو سره د روس جنگو د کابل حکومت نجیب الله څه شه ده او ګډاګه ناشته او اسی یو شی کینوله خبره د روس وا روس پیشکش کو چې زه شپږ میاشتې به جنگ نکوم په دې راس پوي دا کابلیان دې په دې خبره لګزان پوي کی ځکه چې کابلیانو ته هغه ورځ وی چې خدای او قران او دې جوړه ته وګورئ چې دا د پاکستان زده کړې شیطانت کابل ته یو نسي دا دلیم چې څه زده کړه مونږ نه چې دا ګند دلته یو نسي دا چې د خدای په قهر باخته یې التا لکه دا مونږ چې پیخ څنګه چې راغلی یې خالی او ذهن هغه څه زئی په دې دا خلق ځان پوي روس وې چې زه جنگ نکوم دلته د افغان مشرانو نن سو ورځونه په جرګي دي څنګه چلو کو وخت کې دی کله روس دا پیشکش د جنگ بندای شپږ میاشتې به روس درته صبر وکي او شپږ میاشتې کې هم ستا سړی تلو او جنگ کولو نو روس به د ټوله دنیا خلزان نه واړی هغه چې اعلان وکړو بی بی سی جرمنی چین د دنیا ټول ملکونو خیره مقدم وکړو چې روس ډېر لوی مهرباني وکړه چې د جنگ بندۍ اعلان وکړو په کابل کې نن سوه شپه د چې بی بی سی په لګیا دی ټولو د روس شکریا ادا کړه چې تا چې جنگ بند کړو ستا ډېر لوی مهرباني ځکه چې اول خدا ټول ملکونه لګیاو چې روس ظالم دی کنه روس ظالم دی اوس روس وی چې زه جنگ نکوم هغه شکریا ادا کړه او دلته نه د امریکای په شیطانت مونږه ټکا ټوکا جاری وساتله شپږ میاشتې پس به قسم په خدای دی چې دا روس دله داسې ګړچ درکي چې نه به د پاکستانی او نه به د ګلستان داسې ګړچ دله درکي روس د دنیا خوله ځان نه په دې بیان واړوله دنیا چې تاسو ویلې چې په روس لعنت دا د ما جنگ بند کو سره د دومره لویه قوته او دوی نه بندای اورېګه چې درته چلو خیم چې تا ته امریکا را رسی چې ستا ما بیړه تبا کړی او کنه می تبا کړی دې ته سوچ کوي
ضیاء الحق صاحب دے تا سوچو کی، جنیجو دے تا سوچو کی، دا گورنلان دے تا سوچو کی چې کدے پیشکش تاسو مسترد که او پاکستان یو ځل د دې قهر په ضد کې راغی چې امریکا در تر راسي پاکستان به دسه تباہی لکه په ډاکا کې چې امریکا را رسیدا او ډاکا تباہ شوی و. د امریکای ویلو چې زما 1 نمبر بیړۍ در روانه ده کنه ویلو په ډاکا کې چې څو وخت کې ستا 1 لک فوج جنگېده لګیاو او جنرال نیازی ویلو چې زما په لاش به ټینکونه تیریږي. تاسو خیال راغی جی زما په لاش به ټینکونه تیریږي. هغه د روس 9 نمبر بیړۍ د امریکای 9 نمبر بیړۍ تورو خاورو لتلې واو ډاکا مونږ نه کټ. داسې مونږ د امریکای غنمو او د اسخا بنینونو او د اسخا جرابو وړاندې کړیو او د امدادونو وړاندې کړیو چې د کابلیانو د برکته زمونږ هم نیسته غوښتې شي. کابلیانو باندې کراوریږي په مونږ را سسیږي. تورشه افغان مهاجرو کې دا زمونږ خلق چې افسران دي نیسته غوښتې شوي نیسته والله چې زما وس په ورسی او زور خدای خبر چې دا خوب زه وګورم چې زه د دوی د خېټو نه درته دړای دړای ممنعي وباسم. والله کدا مليان زپریدم دا د مدرسو په نامه باندې چې نن د پاکستان لکونه روپے لکه ته وزیر یو مولا د 2000 روپو چا وکړو 3 لک روپے دی ورکی او ځینې مليان زمونږ دا جماعت ته دا جماعت چې دا زپکی مونږ کوم وختي راته چاوي لاندې یو 2 کس لګیاوي چې مولا غټته او جماعتي وړو کې تاسو کې بچاوي دي نو مال دې غټ مولا لا غټ جماعت څوک ور کوي. غټ جماعت خو هغه مولا لا ور کوي چا د دوی دبلې غږی. محمد خان جماعت مال څوک را کوي، مال ګمنډي جماعت مال څوک را کوي، صدر کې سنیاری جماعت مال څوک را کوي. زما چې دغه خلای خدای خبر چې قبر لم زیرا کی نو ما غټ جماعت مونږ لرا کوي څوک. نو خبره ده چې څوک خود لوګي مري دا جماعت راشي د دې امام وګوري په دواړو سترګوړون دي. دې جماعت لا سړی وظیفه شګای کلی توړي او وخت په تیری. د دې جماعت سړی وظیفه بیگانه سار طالب یو سی د خزو بچي هغه سړی ټوکړي خوري. یعنی سې امامان خو دې بیگانه سړی ټوکړي خوري او چا دې خېټه پوری منګي تړلي. والله چې بنوسی لورونه د خېټو ته درواچو مو کلمیم ډيري کم په دې ځمکه باندې. تاریخ پاکستان وګورئ هغه ګل زړای به پکې وګورئ چې عقل به مخوځي. نو د دې وجنه تاریخ چې ده دا وجه ده چې تاریخ په باب د دین کې اس وخت نه لري ځکه چې اصلي دین چې ده هغه قران او حديث دی یا اقوال د ائمه مجتهدین دي یا اقوال د ائمه محدثین دي یا اقوال د فقهاو دي. دینه سوا نور ټول من غلط خبري. پرون معنا په یو مجلس کې چا تپوسو کو چې په نسوار او 10 ماتيږي کنه او زه په نوما چې هغه مولا چې فتوا ورکړي و چې په نسوار او 10 ماتيږي ما سره ناس او داسې مجلس کرانه خلکو تپوسو. نو ما ورته وی چې په نسوارو او 10 علاماتيږي کسړې بیوشش یا نسواری سړی نسواره چولو سره خلی وینا وکړه یا خلای په خوا او بته وته اب پوکړای دي کده پولای دی هغه ماته شوي نو بیا خو 10 ماتي او کدا نه شي نو بیا خو 10 نه ماتي. ایو د خدای قمقل پکې پاسې ده وې ده هوې چې ماتيږي فتوا ور کړې نو مال کماتيږي ده به مام پوي کینو. اخر دین خود یو ضابطه او د یو قانون نامه ده. دا خود چا د پلار د یا د نیکه جایگیر نه ده ما بم پوي بس غریبم غلې شوړو جواب یې ونکو. خبره دادا چې دې خبرو کې دین قانون ده. قانون کې چې یو شی نو پلانی پیر ویلی دی یا پلانی بزرگ ویلی دی یا پلانی تاریخ ویلی دی دا په باب د دین کې اس حجت نه ده. دین عبارت ته د سلور سيزونو نه ادله د شرع سلور دي آیات حدیث اجماع او قیاس دا سلور دلائل.
اول خبره به آیات کی، که آیات کې نو بیا به حدیث کی، او که حدیث کې نو اجماع کې به، اجماع کې نو نو بیا به په قیاس کی. قیاس سلورم دلیل دی د شرع، او دې د پارم اصل موجود دی په حدیث کې. یو صحابي پیغمبر لګلو چال ته تب فیصله پڅ شي کې، هغه ورته بکتاب الله، زبال ته د ملک فیصله د خدای په قران کو. وفإن لم تجد، که قران کتاب پیدا نکړه، بیا پیغمبر ته وي ستا په سنتو بکو، زما سنتو کې پیدا نکړه، بیا ورته وي اجتهد برای یا رسول الله، زبا اجتهاد بالرای بیا کوم. پیغمبر ورته دعا وکړه چې الله دې تا ته برکت درکړي، زما او ستا رای دواړو برابر، بیا به اجتهاد. اوس اجتهاد د پاره اهلیت به پکاري. اجتهاد به هغه عالم کوي چې داغه په قران او په حدیث او په تمام دین باندې داسې عبور وی لکه دا تله ټول دین ورته داسې یاد وي، هغه به په مقام د اجتهاد. خیر به هر تقدیر خبره می تاریخ پورې کولا چې تاریخ په باب د دین کې حجت نه ده. یا لکه زمونږ په دین کې پلانې کارواله کې پلانی پیر ویلی دي، نه چې د پیر قول قانون نه ده، د بزرگ قول قانون نه ده. قانون موجود ده نو بیا د بل چا قول قانون نشي کې. دا یاد لرئ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کافی موده په جنت کې و، ځکه چې د اول په جنت کې आवाज بیا ورته بیبي پیدا کړه. بیا قران وایي چې دی دواړو ته الله وایي چې اسكن انت وزوجك الجنه فكلا منها رغدا حيث شئتما. تو ستا بیبی دی په دې جنت کې اوسېږي، خوري اوس کوي چې چاته مرزا وشي، لیکن ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. دی بوټي ته باندې نږدې کېږي، او کدی بوټي ته نږدې شوي نو د نافرمان کوونکو نه بشي. معلومیږي دا چې سکافي وخت دوی په جنت کې. اوس بوټي څه شی دی کې د ائمه اختلاف دی، څوک وایي څه بوټي او څوک وایي څه بوټي او بار تقدیر. ډېر علما دې طرف ته دي چې د غنم دانه و، دانا نیمه آدم علیه السلام خوړه او نیمه بیبي حوا وخوړه. اوس وی خوړه ولې؟ ځکه چې آدم علیه السلام دا خیالو چې قسم به په دروغه څوک څنګه خوري. د شیطان خو مونږ ته قسم وخوړو. دلته دوه خبرې دي، یا خدا چې آدم علیه السلام ته د شیطان د لعنتی کېدو علم نو د په قسم اعتبار وکړو، او یا دا خبره چې آدم علیه السلام دا خیالو چې قسم په دروغه څوک څنګه خوري. ځکه دا قران ویلي چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلهما بغرور. دې دوړو ته قسم وخورو چې دې بوټي نه چې الله تاسو منی کړی ای، دې کې راز دا دې کدا دانه تاسو خوړه ټول عمر په جنت کې پاتې شي، او کم اون خوړه او کوم خوړه ټول عمر په پاتې شي، او کوم نه خوړه نو دې جنت نه به مباس. دې اجتهاد کې آدم علیہ السلام نیمه دانه دو نیمه بیبي حوا، نو الله ورته فرمایل چې اوځي د جنت. جنت نه بار شو، بیبي حوا په جده کې راوغورځیدا او آدم علیہ السلام په سرندیب کې راوغورځي. 300 کاله دا دواړه جداو. الله ته التجا وکړه چې سچ وشو اخوش، اے الله اوس راته د معافی چلو خایا، معاف کیږي به څنګه؟ الله ورته فرمایل چې تاسو دواړه یو وظیفه دا کوي نو معاف بش. دا وایي چې ربنا ظلمنا انفسنا، اے خدای مونږ په خپل ځان زیاته کړې، وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین. خدای کتا مونږ ته معافي ونکړه نو مونږ به د زیانکارو نه. دا وظیفه 300 کالو. عزیزانو دې ته سوچ کوئ چې آدم علیہ السلام د یو حکم عدولی باندې 300 کاله بیبی نه جداو پریشان، چې څوک شپه ورځ د خدای د حکمونو عدولیانه کوي چې غیبت ساه مونږ به څه کوو.
او بل طرف ته بیا د خدای بے نیازی ګوره، بے پروايي ګوره. ذکریا علیہ السلام چې قوم ورپسې شو منډې کړې، چې منډې کړې نو یو ونې له وی چې پناه راکا، نو ونه په منځ دوه شو او ذکریا علیہ السلام پکې ورننه وته، بیا یو ځای شو. خدای ورته وی خا زما په موجودګي کې تاونه نه پناه څنګه وغوښته. قوم اره کې خودونه د پاس د توی کدي आवाज وکونو کار به خراب شور بنک په د منځ دوه ځای کو اره. تاسو خیالو یوسف علی السلام د خوب په تعبیر ډیر خپه ده. یو سړی له د خوب تعبیر کو ورته وی چې کجیل نه وتی ته به د بادشاہ خادم ولګي، ستا د خوب دا تعبیر ده. بادشاہ سره ولګي دي نو لک زما شپارس ورته وک. الله ورته فرمایل چې ښا زلیخی چې په کوټو کې بند کړي وي او مان د امداد غوښتنو د تاخانونه ممر وېسته او اوس په جیل کې د سړی ته وی چې خدای ته بادشاہ ته زما شپارس وک. نو حکم راغی او د یوسف علی السلام قید 12 کال. اندازه کوي مونږ خو غرق یو، تبایو، زمونږ د نجات لار نخ کاری ګوره چرته سو پورې چې د قانون تعلق ده نو زمونږ د نجات لار نخ. دا کم شي کې چې تاسو نجات ګورئ دا نجات نه ده، دا عذاب ده. عزیزانو عرض داو چې هر وخت به امداد صرف د پروردگار نه غواړي او تکیا به د هر وخت د خدای ذاتی په بندا د تکیا وکړه نن دې سبب نه بیا به څه چل کوي. او یا بس ته عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه، فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي. تاسو خیال را نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای پاک وی چې دا وظیفه کوا زما خوخه ده چې هر کلمه معاف کړي. دا ملک ستاسو د پلار دی چې چا دل چي وکړي 1 لک روپے، چا دل روټه وکړه 2 لک روپے، دا د ملک خزانه ستاده. ایمان پیدا کړو، شرمې دلو ایمان پیدا کړي. عربو ته په میاش کې منډي وهي لسلس زلا، د عربو غوندي ایمان پیدا کړي. په عربو کې یو جمعه تو خایي چې داغه امام د گریډ 18 او د گریډ 19 افسر نه، یو امام. تمام جمعتونه د سرکار په تحویل کې دي، د تمام جمعتونو تنخواه ده، خادمان دي، ایر کنډیشن دي پکې، قالین دي پکې، محراب کې دروازه ده. امام رانه وزي دلته منځ ورکی او بیا وزي پد. امام تانه نه خبر او ته امام نه خبر. دلته امام خو نه دی ماشکی دی مړه در کیو شي راشه امام دې ګوته پکې ووا کده بستا د مړی کونه کې ګوته زوامه. دلته خو امام څوک چې د دوی مدي و یا په مزو کې دي. کچا دومره مو وي چې د دوی جامع خیرینه دي اب بیگانه سړی وظیفه کوي. دا مذهبي امور دي او دا محکمه اوقاف ته دا حج پالیسی ده. اوس د حج ډولکی بیا شروع حج لالا کال پاتې ده داخله اوس نه شروع کی چې د دوی خزل پکې ګټه په بانک کې راو. اوس ولې پیسې داخله کړه 30,000-26,000 روپے اوس نه داخله کړه او حج لبزه کال پس. دا سملک ده یا دا وطن ده. نو په دې د افغان مشرانم سوچ کوي، ضیاء الحق صاحب دې په دې سوچ کوي چې دا خلق پوهه ککنی والله ضیاء الحق څه پروا ده. او که 10 شو جازونه تیار ولار دي زیب امریکای ته یا لندن ته، خبره زمونږ ده، مونږ به تبان شو، زمونږ به بیړی غرق نه شي. نو کټول افغان مشران په یو خبره متفق وي او یو پکې ورانه کوي د 60 نه 19 یو مرایته بوټ او بس. نو د روس دا پیشکش یو طرف ته خو خده چې خدای په خیر خیریت روس تبا کی او دا مهاجر خپل وطن تلار شي، بل طرف ته کوم ورانه جاری وساتلو دومره خطرناک دی چې د پاکستان باندې بیړه تبا. یو عذاب پکې دام دی چې ما تابل اورز یو سړی وي چې مولانا صاحب تاسو وایي چې پیغمبران دروغ نه وایي. نو ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته ولی دروغ ویلی؟ چاغي ورتراله ورته چې راځه چې میلې ته زو د ورته انی سقیم ز بیمارم، حالانکه دې بیمار نو. نو ما ورته چې به خبره دادا چې بیماری په دوه قسمه ده، یو بیماری د زړه ده او د روح ده او یو بیماری د بدن ده.
ابراهیم علیہ السلام غرض داو چې میلو لا هغه خلق زی چې په زړه جوړي. تاسو په ایمان وایي چې د اختر په ورځ د چا پلار مړي یا زوی مړي یا ښځه مړي یا لور مړي او تو ورپسې ورشي چې راځه د اختر ورځ د چې میلې ته لاړ شو لاړ به شي در سره؟ په دغه خبره خو به پوهېږئ چې په هغه جوور لږ نه پوهېږئ، دومره خو به پوهېږئ چې د اختر په ورځ د سړي پلار مړي او تازه یې ښخ کړی او مرګري ورپسې راشي چې هلکه راځه چې میلې لځو، نو لاړ به شي ورسره. وجه صحیح داسې بیماری سي بیمار خوم نه ولې نه ځې اب وای زما اړه نه ویني ساسي پلار مې مړ دی او ته ماته وایي چې راځه چې میلې لځو. د پیغمبر دړه نه ویني ساسي د قوم د بيدینۍ په وجه. پیغمبر خو زمونږ غوندې نه دی، پیغمبر خوړه بیماری 24 غنټه چې هغه د قوم بيدینی او د قوم بغاوت ګوري. اوس مونږ خو دغه یو صاحب او تیری بربادی میں ہے تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. چې ستا کور وران شي نو زما کور جوړ شي، ستا کور چې وران شي زما کور جوړ شي. تا کره مړی شوی دی، ما کره صاحبه ماښام روټۍ را روان، الواګانې را روان، د شرشمو د ټیلو ډیوه را روانې، ما کور آباد شي. د تختې جوړه ماته ملو شي، د څلوېښتۍ ماته ملو شي. خدای دې چرې ژوندی مه پاتې کوه چې ژوندی پاتې خو ماته نه فایده نشته. ستا په مرګ کې زما کور آبادي. مونږ خدای شي او پیغمبر خدا شي نو کنه، پیغمبر په الواګانو یا پیغمبر د شرشمو ټیلو په ډیوو باندې یا پیغمبر د تختې او د څلوېښتو په جوړو باندې خوشحالي دي. مونږ غوندې خو نو. ابراهیم علیه السلام ورته فرمایل انی سقیم، میلو له هغه خلق ځي چې په زړه جوړي. د چا چړه بیماري هغه میلو ته ځي. زه ګورم چې تاسو 360 خدایان دي ستاسو، زه هغه خالق حقیقي ګورم چې داغه په مخ کې تاسو بت ته سجدې کوئ، نو زه میلو ته تللی شم. نو ماته وی ښه اوس پوه شو. وی یو بله خبره چې وه چې هغه ښځه او دی روان وو، ما یاره د دې قابل نه چې زه تا سره خبرې وکړم او زه خبرې ډېرې اوږدې کولی هم نشم، تنګوه مې ما. وی الله جي هسې ځان پوهیم ما چې څو کاله عمر دی دی کم از کم 55-60 کال عمر میں چې پس 50 کاله کې پوه نه شو کور دی وران شه دینه پس بد څه پوي دینه پس بد څه پوي. وزا د دین خبره ده بلار روان دی. ابراهیم علیه السلام ور سره بیبی ده. داغه بادشاہ قانون داو چې کم سړی سره به خزا و نو به ته اغستا او چې خور به ور سره نو هغه به ته نه اغستا. اوس د پیغمبر د شان سره چې خزا ته وایي. نو ابراهیم علیه السلام خپل بیبي ته وې چې کتانه تپوسو کو چې د دې څه کېږي نو ته ورته زی خورې. ولی ځکه چې په اسلام کې مسلمانان سړی او خزي اسلامی ټول رونه او خويندې انما المؤمنون. نو هغه خبره دا وا چې ابراهیم علیه السلام ورته وی چې چونکه په اسلام کې ته زما خورې، شریعت کې زما ته په حق د نکاح غستې، نو ته ورته وای چې زما رور دی دا ادا چلو. نو زما عزیزانو عرض داو چې دا شی صورت په ظاهر د دروغو، حقیقت خدا سے نو کړ او هر شی چې دی هغه یو حقیقت او یو ماهیت لري. 1400 کال رستو پیدا خلقی. اول خو تاسو دا مجال نه لرئ چې داغه خلقو متعلق یو خبرو کجا هغه او کجا مونږه، کجا داغه ایمان او کجا زمونږه ایمان. زمونږ څه ایمان؟ داغه ایمان داو چې څه به وي نو سر به کټ کو او خبر نه بنرستو کی. ایمان څو وہ بے سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں. عاشقانو کر معشوقے تو سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں،
خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں د سر پرې کېدو غم را تنشتا خو څنګه چې زما سر پرې کېدو سره ستا توره چرته کږه نشي دا مونږ بیا د پاکستانیانو غوندي پاکستان الله یو خبره مې چاته کړې وه خبره داغه برعکس وخته ماته وی چې مولانا صاحب مليانم دروغ وای ما نه ته پوهېږې نه قمقلې مسله دا ده چې الناس علی دین ملوکهم خلق د بادشاہ په مذهبي زمونږ بادشاہ دروغ جن دی نو که مونږ دروغ وایو خپکېږه ما مونږ بادشاہ دروغ جن تاسو وګورئ 10 کاله وشو چې دې سړي دا قوم د اسلام په نوم څه په دوکه کې وساتلو 10 کاله بڑی سی را خوشی کړي اوس په مليانو ملاس ووال اسلام دی اسلام دی اسلام دی اسلام دی اسلام دی چې د خلکو رخلې لراوس تاسو له شرم نه درځي شرم بیا په خپل اخبار او په خپل ټي وي او په خپل ریډیو باندې خو د بار ملکونو ایمانداری منع شر کوي کنه شرمېدلو تاسو په شرمېږئ پرون د چین لوی رهنما استعفا ولی ورکړه ولی زکه استعفا ورکړه چالکانو جلوس وستو او هغه اعلان وکړ چې دا زما د تنظیمی امورو د نااهلیت وجوا چې د الکانو جلوس وستو لہذا زیستی شرمېدلو بیا خو پر ریډیو باندې مو وایي چې د چین وزیر یا د چینی او مشر استعفا ورکړه ځکه چې د چین الکانو جلوس وست دلته په کراچۍ کې په سونو خلق کباب شو غوث علي شاه پلار تاسو ولې ځان ته ساتلې ده کابینه ما تکړه او ماغه خرم بیا واغست مرکزی کابینه ما تکړه او ماغه خلقم بیا واغست ولیم ساتل د وزیر اعظم شرافت داده د انسانیت داده چې ستا په ملک د یو خدای بندگان او د یو قرآن او د یو اسلام منون کی خپلو کې او جنگې د دا معنا ده چې دا حکومت نه اهله ده نو دته فورا مستعفی کې د پکار دي فورا تاسو له شرم نه درځي چې تاسو د اسلام نامې علي حضرت عثمان رضی الله تعالی په کور کې چې معاصره وشوه فوج ور سره د تمام دنیا امیرو خلق ولراله چې اړرو که چې دا خلق کېمکو حضرت عثمان ورته فرمایل چې نه ځان به کېمکم خو د قوم په مرای بچری چاړو نه چلو ځان په تبرونو او په تورو علال کا فسيكفيكهم الله آیات وی چې د توري گزار په او شو د وینو د مزغو ساس کی په قران ور پریوت خزراله چې لاس ونیو بل گزار چې پراغه د خزه ګوتې الته وغورځي ایمان خو دې ته وای قوم کباب کیږي قوم مری پالیسی چل تاله نه درځي قوم راضی تل شي ساتله ځکه خو دروغجن کړه سچوي دروغ وې نو د دروغ مزه خو لاندې ایو سره غاټ غاټ بریته ساتلی چې غاټ غاټ بریته ساتلی نو خان چل چرتاینو وای خان دا زمونږ د غریبو د خدای کور راځي د دې خدای بیړه تباہ والله چې په دې خانانو ما د خپل مړی قبر نه کنسته چې زدوی پرې نه دم خان کې مړی شوی نه چې غریبو په کونه کې لکای منډلی او سه بچا په بیلچی پوګه کړی چا به دغه هغه سړی له قبر کني چې استا قبرم کني ولی خان تشراشي داسې دوا کوي خو تاسو یې غلامان 200 کال د پیرنګي غلامانه ذهنیت د قوم د مزغونه نه دی وت اوس مغه مردار عادت در مغه پلیت عادتونه د غلامای درکې تاسو په سلويخ کال کې دا تصور نه کوم چې مونږ یو آزاد قوم یو د خدای بندگان خو نه خانانو نوابانو د دې بندگان زبستا د مړي قبر کنم چک به بیل چپوګه کې او ته به مدیره لځي کته نه زوی بدلېږي وراره بدلېږي تمام ذکر زبستا قبر کنم ته به ما قبر نه کني او رضی خان خزمړه چارته ته تلوي مال نه ول مال زه د غریبو جنازو ته چې نشم تله د خان ته بنځم او خان لبه ال جنازې لزم چې بمباری په قبر کولې شم دغه چې دا غټ غټل تراغلی بل ځای کې پلاس ناراضي د شیخ محبوب علي خان په قبر می تقریر کولو
माल जागौर गरीबा पे नजर डाल बाइबरत, खुल जाएगी तुझ पे सब दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, फिर पूछ उनसे कहां है तेरी वो शान हुकूम। कल बराता तुझ में जो गुरूर, वो आज कहां है ए कासे सर, वो तेरा ताज कहां। दागा शेख महबूब अली खान हो چې د پیرنګیانو لوی نظام مشینری د پلاس بچلے دل نو مل کل برات تجھ میں جو غرور، وہ آج کہاں ہے اے کاسے سر، وہ تیرا تاج کہاں ہے. دغه لته نو عزیزانو عرض میں داو چې مونږ کې څه اهلیت پکار دی، مونږ ته دا محسوس کول پکار دی چې زه یو آزاد سړی، زه مزدوری کوم، محنت کوم، ځان له روټۍ خپله ګټم، نو منتباری بستا ولې کوم، سلامونه بتا هغه سړي ته سلام کوه چې ثواب یې پکې خدای د پاره تعالی ولې وکړه ایمان پیدا کوي. دا اورنګزیب بادشاہ رحمان بابا ته وی ته کله کله راځه کنه زما د دربار ته. هغه ورته څه لپاره وی کله راځه څه ماته شعرونه بوي. هغه ورته زه ویاو ورته نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی، نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی، زکا اورنگ د زمانے زما غلام دے. اورنگزیب کا آرائش د تخت و تاج کا، خو مر گئے بیدا تخت و تاراج کا. ناز پدے تخت او پتاج کے واللہ زدیار تصویر پترخ کے گرزو ماں او دمیو جام میں پلاس کی وینو اورنگزیب از خپل غلام گنما. تب زما جونګړې ترازه زبستا محل ته ناراضي. ایمان دا پیدا کول مونږ خو د خدای په خړ سیلاب یوړې کی، مونږ خو اسلام په شرمونو شرمو، مونږ د لاس خو د اسلام بیړی تباش. دا قرآن با زما د په خدای قسم وی، دا قرآن بزولنی او د قیامت پورز بزمون په غاړه کې پرتی، په مونږ باندې بلوي گواه، لوی گواه بدا قرآن وی دا الله په مخ کې چې الله دغه خلکو تابعداري کولا او دغه خلکو پوجا پاټ کولو، چې کوم خلکو زخپولان دی پیماله ولما، کوم خلکو چې زمان نظام په ملک راوسته شو او زور تسپک کارې د مو د مل قانون د پیرنګي نظامو. خدای دا پیر صاحب او دا مولا صاحب دا هغه بی دینو دواګو اوس پڅ کی مونږ نه مولاتوب زمونږ دا مولاتوب بداسي لکه مولانا وی البسا مشکین زلف یار ما، البسا مشکین زلف یار ما، چونکہ ما دزدے مو زنجیر ما. البسا مشکل زلف یار ما، چونکہ ما دزدے مو زنجیر ما. وی زماد یار زلف خود مشکو دا عنبرو پشانی دی، لیکن زخو غالب ما دا پارا بتی زنجیرو نجوڑ شی. نازیزانو پا خدای میں دی قسم وی دا قرآن و حدیث با مونږ د پاره زنجیرونه جوړي او په مړای کې به راتا چول. د قیامت اتکړای به په لاسونو کې نه په خپو کې بنئ. خذوه فغلوه روی نسی، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. روی نسی او په دې مړای کې ورته زنجیرونه واچوي او راکاږي. نو د قیامت قیدیان به په دې مړای کې زنجیره چولې او روان کړي. دا قرآن او حدیث به زمونږ د مړای زنجیرونه
او مونږ بخدای ته پیش کړي. تاسو په دې خوشفهمۍ کې مبتلا کېږئ چې زه ملایم او ته مړ شو او ما در باندې قرآن وی جو ټر شو چې هغه د جنت ته لاړې. ستا داسې ټر شو چې کور دې دغه پلار او د نیکه مران دی په قبر کې جنت باندې خبره نشته. زما د قرآن اثر به اله کېږي پتا چې اول خو دا اثر په ما شوی کنه والکه چې کم دم ما نه منلې پتا به اثر وکړي. تاسو راشئ شراب په 1200 روپۍ چې کم بوتل خرڅیږي په کم ځای کې کم ځای خرڅیږي ولې یریږئ په ایمان وای تاسو ته نه دي مال تاسو به ایمان تیروئ چې په جمعات کې رښتیا نشئ ویلی